کم دین چې نامکمل نه دی، کم دین چې زما عزتمندو د نورو خبرو محتاج نه دی، هغه دین اسلام دی. اللہ فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العزت چې کوم دین مونږ او تاسو ته راکړی دی نو د هغه دین د تکمیل اعلان الله رب العزت په خپل فرمایي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کی تشریف فرماو، د عرفه ورځ وا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله دا آیات مبارکه ورکړه، الیوم اکملت لکم دینکم. الله وی نن مستاسو دین پتاسو مکمل کو، نن مستاسو دین ستاسو د پاره مکمل کو. هغه دین زما عزتمند چې د دینه مخکې کم ادیان راغلی دي، نبی براله هغه ته به دین ورکړی شو، هغه ته به شریعت ورکړی شو. هغه دین زما عزتمندو نبی با قوم ته خبره کولا او قوم کو به خبره اومنلا، زما عزتمندو قوم به کامیاب شو. کو قوم به د نبی خبره اونه منلا، قوم به ناکامی سره مخامخ شو، قوم به تباه شو، هلاک بشو، برباد بشو. زما استاد چې الله کوم دین راکړی دی، دین هغه دین زما عزتمندو چې کامل او اکمل او مکمل دین دی، هغه دین اسلام دی. د اسلام نمخ کې چې کوم ادیان راغلي دي د خپل وخت پورې هغه دینونو کې زما عزتمندو هغه ادیانو هغه دینونو به زما عزتمندو باغی باندې خلکو عمل کو. چې کله دین اسلام را لے او زما عزتمندو نور دینونو ته ضرورت نشتا، او صرف او صرف زما عزتمندو د اسلام په تعلیماتو به ما او ته عمل کو، د اسلام په تعلیماتو به ما او ته عمل کو. ما او ته شریعت مطهره دین اسلام د زندګۍ هر پهلو خودلې دا. دین اسلام ما او ته هر پهلو زما عزتمندو بیان کړی دا، واضح کړی دا، ښکارا کړی دا، رو د روز روشن په شانتي ما او ته مبین او ښکارا واضح کړی دا زما عزتمند. او زما عزتمندو دین اسلام ما او ته د زندګۍ هر پهلو بیانې چې په کوم ځای کې زما او زما عزتمندو ضرورت پیښیږي، ما او ته د اسلام تعلیمات مخې تکدو، نو د اسلام په تعلیماتو کې زما او ستا راهنمایي موجود ده. او زما عزتمندو د کامیابی دارومدار د شریعت مطهره په تابعدارۍ کې دی. د انسان د زندګۍ د کامیابی دارومدار دا زما عزتمندو دا د اسلام په تعلیماتو باندې عمل کولو کې دی. کوم خلکو سره چې اسلام نشتا، کوم خلکو سره چې دین نشتا، کوم خلکو سره چې شریعت مطهره نشتا، زما عزتمندو او د دنیا په نور علومو کې ځان له زما عزتمندو کامیابی لټي. نن زما عزتمندو دنیا ته خودلا چې په نور دینونو کې کامیابی نشتا، په نور دینونو کې زما عزتمندو سکون نشتا، په نور دینونو کې زما عزتمندو امن نشتا. زما عزتمندو امن دا دین اسلام کې دی، خوشحالی دین اسلام کې دا. شریعت جماع ہوتا تا کم احکامات بیانی دے کے سکون و اطمینان دے. نن زما عزتمندو د دنیا آغا ملکونا کم ملکونا چه زما استاد رب د وجود نه انکار کئی، اللہ نه منی، د اللہ وحدانیت نه منی، د اللہ ربوبیت نه منی، د پیغمبر رسالت نه منی، قرآن د خدای کتاب نه منی. لیکن نن زما عزتمندو پا آغا ایوانونو کی اللہ رب العزت د خپل کتاب تلاوت چه کم دے زما عزتمندو اوچت کو داغی آواز بلند شو. نن د امریکی غندی مغرور صدر داغا پوڑان دی دا قرآن کریم تلاوت کی. نن زما عزتمندو دا اٹلی غندی خلق پا سرکون پا سیدہ بانے پراتنی اللہ رب العزت تسوال او زاری و منت کی. زما عزتمندو اللہ تا
زانګان او مینتونه کوي نن هغوی سره ساينس شته نن هغوی سره ډاکټران شته اسپتالونه شته دوايان شته ټیکنالوژي شته لیکن د دې هر څه باوجود هغوی رال اسلام چې کوم تعلیمات بیان کړي اقا سیسته چې کوم نه کېناست یاد ساتئ زموږ عزتمندو د انسان وجود د دوو څیزونو نه مرکب دی انسان وجود د دوو څیزونو نه جوړ دی یو ته زموږ عزتمندو د انسان دا بدن او ډانچه وي او یو د انسان په دې بدن او په ډانچه کې چې کوم څیز دی هغې ته روح وایي دا دوه څیزونه داسې دي چې انسان د دې دوو څیزونو نه جوړ دی یو د انسان د بدن ډانچه یو د انسان د بدن اعضا او بل د انسان په دې بدن کې د ډانچه کې چې کوم دی روح دی دا دوه څیزونه دي د انسان د بدن دا کومه ډانچه چې دا د انسان د بدن چې دا کومه اعضا دي د انسان په بدن کې چې کوم لاس او خپې دي سترګې غوږونه دي ژبه ده دماغ دی اډوکې دي زما عزتمندو د دې پیدایش الله رب العزت زما عزتمندو د ځمکې د اشیاو نه کړی د شپېتو مقاماتو نه خاوره راجمع کړله او بیا زما عزتمندو چې د شپېتو مکانونو نه خاوره راجمع کړله هغه خوشته کړله او د هغه شپېتو مکاناتو د خاورې نه الله رب العزت د سیدنا آدم علیه السلام ډانچې ته وجود ورکړ د انسان د بدن دا ډانچه دا خاوره نه جوړه ده او دا خاوره زما عزتمندو دا زما عزتمندو د شپېتو مکاناتو نه اخیستې شوې خاوره ده محدثین او مفسرین فرمایي زما عزتمندو چې د انسان دا کم بدن دی حضرت سیدنا آدم علیه السلام ډانچه چې الله تیار کړله نو بیا الله رب العزت په دې کې روح فوق کو زما عزتمندو دا روح څه شی دی نو الله قرآن کې وایي یسألونک عن الروح اے پیغمبره دا خلق د تانه د روح په باره کې تپوس کوي ورته ووایه چې دا روح زما د الله امر دی دا زما د رب د طرف نه یو امر دی نو د انسان د بدن ډانچه د انسان د بدن اعضا د انسان دا بدن دا د خاورې نه جوړ دی او زما عزتمندو کله چې د انسان په دې بدن باندې تکلیف راشي نو د دې علاج به هم د خاورې په څیزونو باندې کیږي د دې علاج به هم په هغه څیزونو باندې کیږي په هغه میټیریل باندې کیږي کم میټیریل او کم څیزونه چې د ځمکې دا جوړ وي د ځمکې د جنس نه وي ما ته د دنیا هر حکیم نه چې لاړ شو د دنیا هر ډاکټر نه چې لاړ شو ما ته د دنیا هر قسم چې کوم دی زما عزتمندو ډاکټر دوی لیکي د دې دوای کې دنه با لازمن خامخا زما عزتمندو سيزونه داسې وي چې هغه تعلق به د ځمکې سره وي کو حکومت دوی راکې نو د هغه دوی تعلق به د جړی بوټو سره وي هغه جړی بوټي با د ځمکې نه چې کوم دی راټوکېدلی وي او هغه جړی بوټي به د انسان زما عزتمندو د بدن د علاج سبب ګرځي ولی د انسان دا بدن دا جوړ د خاورې نه دی او د دې علاج چې کېږي هم په هغه څیزونو به کېږي کوم څیزونه چې د ځمکې نه جوړ دي زما عزتمندو کوم څیزونه چې د ځمکې نه پیدا شوي دي کومو څیزونو ته چې د ځمکې نه وجود میلاو دی په همغه څیزونو به زما عزتمندو د انسان د بدن اعضا زما عزتمندو د هغې علاج کېږي خو د انسان په دې بدن کې یوازې هډوکي نه دي د انسان په دې بدن کې یوازې زما عزتمندو رګونه نه دي د انسان په دې بدن کې یوازې غوښه نه ده د انسان په دې بدن کې یوازې چمړه او سرمن نه ده وازګه نه ده بلکې د انسان په دې بدن کې یو بل څیز هم دی زما عزتمندو چې هغې ته روح ویلی کېږي کله چې د انسان روح بیمار شي څرنګه چې د انسان بدن بیماریږي دقرنګې د انسان روح هم بیماریږي کله چې د انسان بدن بیمار شي علاج به د ځمکې په څیزونو باندې کوي ولې دا انسان د ده دا بدن د ځمکې د اشیاو نه جوړ دی د ده دا بدن د خاورې نه جوړ دی خاوره د ځمکې جنس دی نو علاج د خاورې د چې کله کم بدن جوړ دی د دې بدن علاج چې ته کوې نو هغه به په خاوره سره کوې زما عزتمندو د خاورې نه جوړ شوي د خاورې نه راټوکېدلو اشیاو باندې به کوې خو چې کله زما عزتمندو د انسان روح بیمار وي
نو دا غي علاج د خاورې پاشیاو باندې نه کیږي. روح دا آسمانی سیز دی نو د دې علاج به په آسمانی سیزونو باندې کیږي. د دې علاج به په آسمانی سیزونو باندې کیږي. د انسان ډیر کرته یو انسان ډاکټر لاړ شي لیکن یاد ساتئ ډاکټر دله دوی ورکی د علاج مو کی د اپریشن مو کی د سمای عزتمندو قسمه قسم طریقو سره چې کوم ټیسټونه مو کی لیکن د دې هر څه باوجود دا انسان صحت یاب نشو د دنیا نه لاړ شي. یاد ساتئ د انسان مرګ دا په وخت مقرره باندې دی دا د سبب د وجنه نه دی. مونږ او تاسو وی کو دا چې نوې شوی نو دا سړی به نه مړ کېدو. انسان د مرګ د پاره الله رب العزت وخت مقرر کړی دی سبب یې نه دی ګرځولی. د انسان د مرګ د پاره سبب دی سبب نه دی بلکې د انسان مرګ به د سبب د وجې نه وي د انسان مرګ به د وخت مقرره د وجې نه وي. کله چې د انسان وخت مقرره راشي نو په ده باندې به مرګ راشي. کو دا بیماری راځي با کو دا روغي راځي با کو دا په کور کې راځي با کو دا په سفر کې راځي با کو دا په حضر کې راځي با کو دا په جاز کې راځي با کو دا په کټ کې ناستې راځي با کو دا په ګاډي کې رواني راځي با کو دا د اوبو کشتۍ کې رواني راځي با کو دا زموږ عزتمندو روغ رمټ وي په خپل کور کې په بستر باندې پروتي مرګ به ورله راځي. او زموږ عزتمندو چې وخت مقرره نه ایکسیډنټ وکړي خلک وي الله بچ کو ایکسیډنټ وکړي زموږ عزتمندو لاس یې مات شي خپې یې مات شي لاسونه چې کوم دی مات شي خپې یې مات شي سر یې مات شي سترګې یې راوځي لیکن بیا هم زموږ عزتمندو الله یې بچ کړي په ګولو ولګي بیا زموږ عزتمندو هغه ګولۍ د ده د بدن نه آر پار شي په کالتوس چې کوم دی هغه د بدن نه وځي لیکن دا سړی بچ شي. ولې مرګ د پاره سبب نه دی د مرګ د پاره وخت شرط دی وقت ولا شرط دی. بے سبب چې وقت مقرر شو بس مرګ به راځي او سبب بنی زما عزتمندو خو چې وقت مقرر شو مرګ به راځي. سبب سره چې وقت مقرر دا ستا دپاره د مرګ سبب ګرځېدی شي ذریعه ګرځېدی شي. نو دوه څیزونه دي زما عزتمندو یو دی وقت او یو دی سبب. وقت دغه نیټه مقرره ده ستا مثال په طور باندې ستا لسټ الله رب العزت فرشتو ته حواله کړی دی چې د پیر په ورځ به مثال په طور باندې ته دنیا نه ځې د پښمني په ټایم کې به ځې یا د مازدیګر په ټایم کې به ځې یا د سهار په ټایم کې به ځې د دنیا نه. زما عزتمندو چې دغه ټایم راشي ته به روغ رمټ او مرګ به راشي لاړ به شي د دنیا نه به لاړ شي. سبب سره انسان نه مري سبب سره هغه انسان مري چې کله انسان زما عزتمندو د هغه وخت مقرري. ورنه د دنیا مشاهدات په دې ګواه دي د دنیا ټوله دنیا په دې ګواه ده د دنیا چې کوم مشاهدات دي په دې باندې ګواه دي. په خلکو چتونه را پریوتي دوه درې ورځې د هغه چت لاندې پاتې شوي خو چې کله یې رئیس تېري زما عزتمندو روغ رمټ راوتېري. ولې زما عزتمندو د مرګ سبب شته. کوټه را پریوتل دا د مرګ سبب دی په ګولۍ لګېدل دا د مرګ سبب دی اکسیډنټ کول د مرګ سبب دی اوبو ته پریوتل د مرګ سبب دی بجلی نیول د مرګ سبب دی په چاړو لګېدل د مرګ سبب دی زما عزتمندو. لیکن د هغې باوجود الله رب العزت چې مقرره کړي دي الله انسان ته صحت ورکړي. نو زما عزتمندو سبب بیل شی دی او وقت مقرره بیل شی دی. دا دو جدا جدا څیزونه دي. اکثر مرګري په دې مغالطه کې پراته دي. د بعضې مرګرو سوچ دا دی چې دا مونږ کومې خبرې وکړو نو د دوی سوچ دا دی چې دا د حکومت وقت سره مخالفت لري او د دې د وجې نه چې کوم دی دا خبرې کوي. زه د حکومت وقت چې کوم تدابیر پیش کوي ډاکټران چې کوم تدابیر پیش کوي زما عزتمندو کوم تدبیرونه ذکر کوي هغوی چې کوم احتیاط ذکر کوي د دغه احتیاط مخالفت نه کومه. دا احتیاط زما عزتمندو چې ماهر فن ما ته ووایي
ما او تعالی پکار نه چې اختیار چې کوم نه وکړو ما او ته پکار نه چې دغه تدبیرونه خپل کو لیکن د دې باوجود زمای عزتمندو دنیا په یو مغالطه کې پرته را او دغه مغالطه ته د اے بی سی والا ذهن نه راسي اے بی سی ویلي ګیره به صفا خرولي مخ به خرولي برید به خرولي او مونږ ته بر تعلیم را کولو کوشش کوي به داسې بې نوا خلک شته داسې چې کوم نه کم ظرفه خلک شته داسې کم ضمیره خلک شته چې هغه به زموږ عزتمندو مونږ ته تاسو نه پوهېږئ علاج زموږ عزتمندو سنت دی خو علاج د بیماری کېږي د عذاب علاج نه کېږي یاد ساته علاج د بیماری خلک کوي د عذاب علاج نه کېږي عذاب جدا شی دی بیماری جدا شی دی عذاب ځان لسیز دی بیماری ځان لسیز دی وبا چې کله راځي د دې دوه روحه وي یو روح دا دی چې کله مسلمان باندې راشي زما عزتمندو مسلمان باندې ازمایښت راشي نو مسلمان الله ته متوجه شي دا وبا دا مصیبت دا تکلیف د مسلمان د پاره رجوع الی الله سبب وګرځي لکه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه شاګرد دی او د استاد د امام شافعی رحمه الله امام شافعی رحمه الله ته نبی علیہ السلام خوب کې وی ته چې کوم نه لاړ شه او امام احمد ابن حنبل ته ویا چې الله پتا ازمیخت او تکلیف راولي تا په امتحان کې مبتلا کړي خو ثابت قدم اوسېګا امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه زما عزتمندو امام شافعی رحمه الله هغه ورته چې کوم نه استاد لیږي ورته وی الله رب العزت ستا استاد چې کوم نه وی امام شافعی رحمه الله چې ما ته نبی علیہ السلام په خوب کې رااله او راته وی چې امام احمد ابن حنبل ته ویا چې الله پتا باندې تکلیف اراده کړی دا الله تا په مشقت کې اچي الله پتا باندې مصیبت راولي الله پتا ازمیخت راولي الله پتا امتحان راولي زما عزتمند ورته وی ته چې کوم نه استاد وی چې نبی علیہ السلام راته وی چې ثابت قدم اوسه امام احمد ابن حنبل رحمه الله ناسته دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په جړا شو او وی جړل ول الله رب العزت ما باندې امتحان راولي امام احمد ابن حنبل د دې قابل شو چې الله دا غره امتحان اخلي الله پاغه باندې ازمیخت راولي امام احمد ابن حنبل وجړل او به چې کومه کورته په غاړه وا هغه کورته ویستلا او هغه کس چې کوم راغله او د استاد پیغام ورته راوړو هغه ورکړه ورته ما سره نو سنشت غنی هغه مې درکړې وې دا تحفه ډالای دا تحفه ډالای دا زیری کې واخلا زما عزتمندو کله چې امام شافعی رحمه الله ته دا استاد واپس رااله زما عزتمندو امام شافعی رحمه الله ته چې کله دا استاد واپس رااله نو ورته تاسو وکړل ورته حضرت ما ورته ستا پیغام واوراو کله چې ورته پیغام واوراو هغه په جړا شو دا وی چې الله رب العزت په نظر کې زما دومره حیثیت پیدا شو چې الله نن زما امتحان اخلي زله پر دومره ور یاد ما چې الله زما امتحان اخلي خوشاله او دا سننه زما عزت مندو الله رب العزت مخکې د مصیبت د مبتلا کېدو نه خوشخبری ورکړي وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه الله وی هغه خلکو له خوشخبری ورکا چې چاته مصیبت ورسی او د مصیبت پر رسیدو باندې دا چغې نه وي انګولا نه کوي پریاد نه کوي مخونه نه وي مخلص پیړ نه ور کوي گریوانونه نشلی دا نه وي چې زه مقابلې ته روزما بلکې سوچي هغه صبر اختیار کوي سوی انا لله وانا الیه راجعون مونږ د الله او الله ته واپس زما عزتمندونو الله رب العزت سوی وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه دی له خوشخبری ورکړه خو ولایات ساتي خوشخبری کې چې کوم سیز دی هغه نه ذکر کړي خوشخبری د څه شي ورکا صلوات او د رحمت تذکرہ شتا لیکن زما عزتمند نور واپس نشته چې دله بس ور کوم په بدله کې جنت باور کوم جنت کې به جنت عدن ور کوم جنت الفردوس باور کوم سب ور کوم د دې خوشاله په بدله کې د دې مصیبت چې کړه د صبر اختیار کو نو سب ور کوم نو زما عزتمندو علما فرمایي مولانا ادریس کاندهلوی رحمه الله یو وار یو حدیث ذکر کو حدیث مبارک کی راضی چې کم سړی
په خپل بچی باندې قرآن زده کی د قیامت په ورځ به الله رب العزت دله داسې چې کوم دی د مور پلار لا د دې قرآن زده کوونکي ماشوم مور او پلار لا داسې تاج ورکي چې د هغې رڼا به زما عزتمندو د انور د رڼا نه تېسوي دلته الله رب العزت د الله نبی د مور پلار اجر ذکر کړی خو چې چا قرآن ویلی د هغه اجر یې نه دی ذکر کړی په دې حدیث کې زما عزتمندو چې چا قرآن وویلی په بچي باندې نو د مور پلار اجر خو ذکر کو چې دته به داسې تاج په سریږي چې د هغه تاج به چې کوم دی رڼا د انور د رڼا نه تیزه وي اوس زما عزتمندو خو چې دا چا قرآن وویلی دته به څه ملاویږي دی نه دی ذکر کړی ولې زما عزتمندو علما وجه ذکر کوي وی د دې وجې نه چې د دې دو دسې انعام ملاویږي چې د هغې د ذکر دپاره الفاظ نشته دته به داسې څه ملاویږي داسې څیزونه به دته ملاویږي دله به الله داسې نعمت ورکوي پلار او مور ته خو به د نور تاج په سر شي خو دله چې الله څه ورکوي زما عزتمندو هغه په الفاظو کې نشي بیانېدلی چې څه به الله ورکوي دقه رنګي الله وی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه د مصیبت په وخت کې د صبر وکړو د مصیبت په وخت کې الله ته رجوع وکړله د مصیبت په وخت کې زما عزتمندو الله سره جوړه وکړله زما عزتمندو دته به الله رب العزت څه ورکوي دته به الله داسې نعمت ورکوي چې زما عزتمندو د هغې په الفاظو کې تذکره نشي کېدلی نو یاد ساتئ امام شافعي رحمه الله ته چې کله دا کس رالی ورته وایي زه چې لاړم امام احمد بن حنبل ته مې دا خبره وکړله چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې امام احمد ابن حنبل الله رب العزت په تا باندې امتحان راولي مشقت در باندې راولي تکلیف کې نه مبتلا کوي خو ګوره یاد ساته ثابت قدمه به اوسېږي زما عزتمندو امام احمد ابن حنبل رحمه الله وجړل خاص دومره چې کوم دی د دومره قابل شومه چې الله زما امتحان اخلي نو خپل کمیس ویست کومه چوغه چې کومه کورته چې چولې وا کوم کمیس چې چولې زما عزتمندو هغه اغلا ورکل ویل دا زیری کې والا چې استاد لراله نو امام شافعي رحمه الله ته تذکرہ وکړه چې امام احمد ابن حنبل دا سه وکړل نو امام شافعي رحمه الله ورته زنه ته دا نه ما چې دا کومه کورته تعالی درکړي دا کوم کمیس چې تعالی درکړي دا مال راکا دومره د ضرور وې ما چې دا کورته په اوبو کې لمده کا دا په اوبو کې خشته کا او بیا یې نچوڼ کا د دې چې کومې اوبه دي هغه مال راکه چې زه یې وڅکمه هغه مال راکه چې زه یې اوس چې د فیسبوک دا نشور دي دا کوم چې د فیسبوک دا نشور دي او هغه او اکو بکو والا دي 1 2 3 4 5 6 والا دي او 1 2 3 4 5 والا دي دا بې ضمیره خلک چې کم دی زما عزتمندو دا د فواد چودري چې کم دی هغه د یونیورسټۍ طالب علمان دي دا د فواد چودري چې کم دی زما عزتمندو تالی سټي دا بې ضمیره اے بی سی والا نو دوی به موږ ته نصیحتونه شروع کړي نو موږ ته څه وایي استاد جي پلانکي دا پلانکي ملک چې کم دی داسې کوي ډینګری ملک داسې کوي ته ماته دا ووایه زما د رب څه د روغې ځای بیت الله دی نن بیت الله بند دی زه چېرته لاړ شم چې الله سره صلح وکړم زما د رب د سولې ځای جومات دی چې جومات بند کړم چېرته لاړ شم چې الله سره روغه وکړم زما د رب کتاب دی وختي مې یو عالم یو خبره اورېدله یو عجیبه ناشنا خبره یې کړې څه وایي زما عزتمندو یو بوډۍ وه د هغې بچی بار ملکي و او هغې به چې کوم دی زوی به وله خط راولېږو چې خط به یې راولېږو نو دې به دا چاته نه ښودو نو روا به یې اخېستله ښکل به یې کړله په تندي باندې به یې ولګولو المارۍ کې به یې کېښودله هغه غریبه د لوږې مړه شوله فقر او فاقود لاس د دنیا نه لاړله کله چې زما عزتمندو هغه د دنیا نه لاړله رشته دار یې چې رالل چې ویې کتل خطونه پراته دي خطونو کې چې وکتل په هغې کې پیسې پرتې وي په هغې کې چې کوم دی زما عزتمندو چیکونه پراته د بینک مور له به خرچه رالیږله خو چونکې هغې به نه کولاوله زما عزتمندو نو هغې به ښکل کو چې د زوی خط مې راغلی دی په تندي سه به یې ولګوله چې د زوی خط مې نه المارۍ کې به یې سنباله کېښودو چې د زوی خط مې نه خو چې چا له خط پړاول ورته نو هغه له یې وړه نه هغه سره کېناسته نه هغه نه یې ځان ساته په دې پوه شوې نو د دنیا نه د لوږو تندو سره لاړله الله رب العزت موږ او تاسو له کتاب را لېږلی قرآن د قرآن غوندې عظیم کتاب را لېږلی چې راویلو
ښکلی کو خو زما عزتمندو چې قرآن موږ او تاسو ته سوی په هغې عمل نه کوو قرآن کې څه دي راځئ چې د علماو سره کینو چې قرآن ماته څه وایي قرآن کې څه دي د علماو نه زده کړه وکړو زما عزتمندو نو زما عزتمندو دوه څیزونه دي یو دی بیماري او یو دی وبا وبا د دې دو صورت وي یو صورت د دې مسلمان د پاره دی چې مسلمان به د وبا په صورت کې مسلمان به د داسې ناګاهاني مصیبتونو په صورت کې رجوع الی الله کوي الله ته الله سره بروغه کوي الله ته زاری کوي الله ته مینت کوي الله سره به صلح کوي او زما عزتمند دا تاریخ گواه دی چې کله مسلمانانو باندې وبا راغلی نه مسلمانان الله سره روغه کړي نه الله ته عذاب پورته کړي الله د مصیبت نه محفوظ کړي الله دا تکلیف نه محفوظ کړي او زما عزتمندو دویم صورت د دې کافر د پاره دی کله چې کافر باندې راشي نو یای الله د کافر د پاره د هدایت ذریعہ وګرځي الله رب العزت دا کافر اونیسي نو کافر ته خپل خدای خي आवाज ورته کوي لمن الملک اليوم نن ورځ بادشاہي د چاره زما عزتمندو الله ورته د خپل ربوبیت زما عزتمندو خودنه کوي نن تمامه دنیا زما عزتمندو کوم خلکو چې الله ته سجده نه کولا نن الله ته سجده کوي نن کوم خلکو چې زما عزتمندو आवाजونه کول زما عزتمندو خپل بدنونه بربندول نن هغوی په خپلو بدنونو باندې بورکې واچولې خپلو لاسونو ته دستانې واچولې خپلو خپو ته جرابې واچولې نن یې مخونه پټ کړل نن یې سرونه پټ کړل نن د عیاشۍ اډې بندې شولې خو زما عزتمندو اجیانو مزې وکړلې په دې وخت کې بعضې خلک داسې دي چې د خیر سره انشاءالله روژه را روانه ده عمرې له به ځي او په عمره کې به د حجر اسود خوا کې ودرېږي تصویران به وباسي نو زما عزتمندو څه وکړل زما عزتمندو ماسک د 500 روپو ماسک یې په 50 ته ورساو د غوړو ټیم زما عزتمندو هغې 300 ته د 300 نه 500 ته ورسېدو د چینو بوجۍ کم طرف ته لاړه د وړو بوجۍ کم طرف ته لاړله سبزی والا نور ظلم شروع کړی دی هر یو سړی چې کوم دی زما عزتمندو چاړۍ تېره کړه چې په مسلمان باندې وبا راغلی د خیر اجله به پکې زما دا به سار لوی ما پیسې زه چې کوم دی عمرې له تلم والله ښځه م را سره وه بچي م را سره و د الله بنده صدقې سره د الله رب العزت غضب دفع کېږي حدیث مبارک کې راځي د صدقې په ذریعه د الله غصه یخېږي د صدقې په ذریعه د الله غصه مړه کېږي په کار دا نه چې مسلمان صدقه ورکړي نن زما عزتمندو خفه کېږی مو دا نه زکات میاشت شروع ده زمونږ په دې محله کې به څومره خلک داسې چې زکات به صحیح طریقې سره ورکړی او بیا زمونږ استادو په دې چم ګوند کې خوشا کې لږ فاصله کې به نظر واچو چې د هغوی صحیح طریقې سره زکات ورکوي صحیح طریقې سره چې صحیح طریقې سره ستا په دې محله کې هم داسې خلک شته اربپتین کربپتین دي چې هغوی هم صحیح طریقې سره زکات ورکوي زما عزتمندو صدقه نه زکات ورکوي فرضي زکات ورکوي فرضي ستا په دې محله کې به غریب سړی پاتې نه شي ټول به صاحب نصاب او زما عزتمندو ګیر چاپېره نظر واچوئ ګیر چاپېره چې ما ورته نظر واچو نو زما او ستا زکات چېرته ځي صدقه خو پرېږده صدقې نه خو موږ او تاسو لرې تښتو یا دې سره مال کمیږي الشیطان یعدکم الفقر شیطان تاسو الله وي د فقر او د غریبۍ نه یېرئ ښه د غریبۍ نه دې یېرئ چې مه ورکوه غریب بشي مسکین بشي فقیر بشي بېوسه بشي بېدسته بشي لاس به دې تنګ شي سهار له به څه کې زما عزتمندو زما او ستا چې کوم دی د زکات ورځې شروع دي تېرېدو والم دي چا به ایستې څوک به وباسي لیکن زما عزتمندو زه د مثال په ترو باندې ویم زمونږ استادو په دې محله کې د دې مدرسې نه علاوه په نورو مدرسو کې هلکان سبقونه وایي د غریبانانو خلکو بچي دي چرته ثابته محلې والا دا ویلي چې د پلانکي دا زوی په مدرسه کې سبق کوي چې زه وله نن کتابونه والمه زکات ورکم او کتابونه پې والي نه زکات چاله ورکوم چې څوک راته سلام کوي السلام علیکم څوک مې ښه وایي څوک مې چې کوم دی په سخته کې پکارېږي څوک مې په نرمه کې پکارېږي زما عزتمندو زمونږ او تاسو به چې څوک ټوپکماري کوي هغه له زکات ورکوو اگر کو لکونو روپو خاوند دي اگر کو د هغه په جیب کې د 500 او 500 روپو موبایل ورسره وي خو چونکې زما باډي ګارډ خو دی که
زما په خخ راځي کنه د شپې را سره د ورځې را سره بری یاد ساتئ زما عزتمندو په دې سيزونو باندې د الله غضب نه سړیږي. نو ما غرض دا کو زما عزتمندو یو بیماری داسې نه بیماری چرته یک کا دک کس ته ولګي او یو عذاب وي عذاب الهي داسې وي زما عزتمندو امتحان داسې وي لکه دا اوس چې شروع دی زما عزتمندو چې زما استاد تمام څومره ادارې چې ټولې ټپې ودرولې موږ د حکومت چې کوم تدابیر دي ورته د هغې مخالفت نه کوو موږ وایي تدبیر په خپل ځای باندې لیکن د دې تدبیر نه زیات ضرورت د څه خبرې دی زما عزتمندو نن چې ستا دا ملک بچ دی تر د اوسه پورې الحمدلله دا زه په دعوې سره وایم په خدای قسم دا د دې طلباو د دې ماشومانو په لاس کې د سپارو برکت دی. حدیث مبارک کې راځي چې کله زما عزتمندو الله رب العزت یو کلي ته د عذاب اراده وکړي نو د هغه ځای په ماشومانو په لاس کې سپاره کړي الله رب العزت د هغوی نه عذاب پورته کړي. دا د الله رب العزت احسان دی. ما او ته الله کتاب را لېږلی دی قرآن غوندې عظیم نعمت را لېږلی دی. قرآن کې الله فرمایي وننزل من القرآن ما هو شفاء قرآن کې الله شفا ګرځولې ده زما او ستا لپاره الحمد سورة فاتحه دا شفا الله ګرځولې ده. لیکن زما عزتمندو داسې نه چې یو سړی وایي زه خو به راپاڅم او د شپې تهجد به شروع کړم په دې پوهېږې خو مال به مې د سود وي. یو سړی وایي کاروبار به مې د سود وي او نور تسبیح باڼو مړه سبحان الله به وی. یونس علیه السلام د مۍ په ګېډه کې دی یو دعا وی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الله فرمایي کو د مسبحینو نه وی نو د قیامت پورې به د مۍ په دې ګېډه کې دا وی. او زما عزتمندو یونس علیه السلام د اوبو په سیلاب کې دی یونس علیه السلام د مۍ په خېټه کې دی یونس علیه السلام د شپې په تیاره کې دی خو الله سره چې کوم دی تعلق جوړ دی الله ته رجوع کړی دا الله رب العزت د مۍ د ګېډې نه صحیح سالم راویسته. نن ما او تا د کمې وبا په لپیټ کې یو ما او تا چې د کمې بیمارۍ په سمندر کې ډوب یو په خدای قسم کو ما او تا الله ته رجوع کړه الله به رانه عذاب پورته کړي. خو رجوع به څنګه کوو کم سړی چې په کومه ګناه کې مبتلا دی ګناه به پرېږدي کم سړی چې زما عزتمندو د چا حقدار دی هغه له به خپل حق ورکوي د خور حق به ورکوي د رور حق به ورکوي د بچي حق به خیال ساتي د مور پلار د حق خیال به ساتي د ګاونډي د حق خیال به ساتي او د ټول نه اوله خبره زما عزتمندو چې زړه نه به د علماو نفرت وباسي د علماو نفرت به وباسي. دا زړه چې کله د علماو د نفرت نه ډک وي یاد ساتئ زما عزتمندو دغه وخت کې به الله رب العزت عذابونه په ما او تا نازلوي. نن خو الله دې موږ معاف کړي موږ دې الله معاف کړي د سب کې به په ړومبي صف کې به رمانځه ودرېږي خو زړه به د کینې نه د نفرت نه ډک وي زړه به د کینې او د نفرت نه ډک وي. نبی علیه السلام ادري ته لاړی په اوښه باندې تشریف فرما دی او حضور مبارک دا اوښه ویرېدله او چې کله ویرېدله قریبه وه چې نبی علیه السلام د اوښې نه غورځېدلی دی. نو نبی علیه السلام تپوس کوي چا دې تپوس کو حضور دا اوښه ولې ویرېدله ورته وایي دې دوو قبرونو والله عذاب ورکولی کېږي د دې عذاب د وجې نه ویرېدل. او حدیث مبارک کې راځي قبر کې چې مړي لکم عذاب ورکولی کېږي نو دا عذاب چې کوم دی زما عزتمندو انسانان او جنات یې نه اوري نو ټول مخلوق یې اوري. نو کله چې دا اوښه ویرېدله نو نبی علیه السلام فرمایل دا دوی له چې کوم عذاب ورکولی کېږي د دوی سره ډېر غټه ګناهونه نه دي کړي دوه ګناهونه یې کړي دي یو ګناه کې مبتلا دی بل بله ګناه کې مبتلا یو په دې کې مبتلا دی چې د تشو میتیازو د څاڅکو نه ځان نه ساتو ګډې چیلۍ به سرولی د هغې د میتیازو نه هغې نه به ځان نه ساتو او دویم دا بل چغلخوري به کوله د دې خبره به واغسته هلته به یې وړه د هغه ځای خبره به یې راوړه دلته به یې وکړله زما عزتمندو دې دواړو ته د قبر عذاب میلاویږي. او زما عزتمندو نن چې کوم دی دنیا کم طرف ته لاړه نن دنیا کې سری زما عزتمندو نن کو چرته موږ او تاسو الله ته رجوع وکړله الله سره روغه وکړله الله سره صلح وکړله
نو یاد ساتئ دا یو څیز مارته چې د انسان بدن د دوه څیزونو نه جوړ دی یو د انسان بدن دی د دې بدن علاج به د ځمکې په څیزونو کېږي یو د انسان روح دی انسان دا روح د انسان باندې چې کومه پریشاني راشي نو د پریشانۍ څه علاج دی ته ماته ووایې نن چې دا کومه وبا راغلې د هر سړی یریږي ډنډې والا م یریږي کورسۍ والا م یریږي قلم والا م یریږي عدالت والا میریږي صدر او وزیر اعظم میریږي د پوج جرنیل میریږي دا زما عزتمندو دا وبا چې کومه ده زما عزتمندو دا وبا هغه څیز دی چې د الله له طرف نه زمونږ او ستاسو باندې مسلط شوی ده خو د دې تعلق د بدن څیزونو سره نه دی د ځمکې سره نه دی د دې تعلق د آسماني څیز سره دی وخت نشته چې ما تاسو ته ویلی وي قرآن کی یو صورت ته صورت دخان ورته ویل کیږي امام بخاری رحمه الله په کتاب التفسیر کې ردی اوږد بحث ذکر کړی زه هغه بحث ته نه ځم خو عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي دا دخان دا لوګی به څه شي تفسیر یې کوي امام بخاری راغست د دخان تفسیر کې هغه یو لوګی به راشي او دا به د اسمان د طرف وي او په دې سره د نیکانو خلکو به په دې باندې د نیکانو باندې به اثر سي لکه د زقام اثر وي نیکان چې کوم وي د الله پاکان خلک چې وي هغوی ته هم د دې اثر رسي خو د هغوی باندې به سي لکه سړي باندې چې زکام راشي د قومره تکلیف وي او کوم چې ناکاره خلک دي زما عزتمندو څوک به بېهوشه کېږي څوک به هلاکېږي او زما عزتمندو زه خو دې موضوع ته لاړ شم د محدثینو اقوال راغلمه مفسرین نو چتوما زنا احادیث باب قسم په دې باندې زما عزتمندو وخت لګي لیکن د ټولو خبرو خلاصه دا ده زما عزتمندو چې کله په موږ او تاسو باندې سخت حالت راشي کله چې په موږ او تاسو امتحان راشي پکار دا چې ما او ته رجوع الی الله وکړو ما او ته رجوع الی الله ما او ته به دا نه وایي چې مقابله کومه ما او ته دا به دا نه وایو زما عزتمندو چې زه ورته بډې راکاږم نه زه نه دې قابل یم نه ما کې دا طاقت شته دی زه خو یو بېوسه یم زه خو بېدسته یم ما کې خو دا طاقت هم نشته چې سپېږمه مې رابېږي او زه هغه خپله کنټرول کړم خپله سپېږمه نشم کنټرول کولی زما عزتمندو چې زما په بدن باندې لچ ولګي خپل د بدن لچ نشم کنټرول کولی چې تشو د اسما ته راشي خپل تشو د اسما ته نشم کنټرول کولی نو زه به د الله د عذاب مقابله څه وکړم الله ناراض دی یاد ساتئ کله چې زما عزتمندو دنیا کې زما عزتمندو خلق زکات نه ورکوي بیا به بې موسمه بارانونه کېږي زکات نه ورکوي بې موسمه بارانونه به کېږي او هغه بارانونه به زما عزتمندو موږ تاسو فصلونه به تباه کېږي زمیندار به جاړي په سرو سترګو الله هم دې معاف کړي زما عزتمندو زمونږ او ستاسو زمیندار ته خو په خدای قسم کړو زمیندارۍ مسله معلومه ده الا ماشاءالله نیکان صالحان نه علاوه چې د نیکانو په مجلس کې ناسته کوي هغې نه علاوه زمیندار تو وایې ته به په دې پټي کې څه ورکې او ستاسو او زمونږ په دې خوشا کې څومره زمینداران دي کوم غریب له چې کوم دی ورکړه کړې ده زما خپل رشته دار زمینداران دي زما عزتمندو اوس ته ماته دا ووایه د قرآن حکم دی چې په کوم ورځ باندې ته فصل اوري په هغه ورځ باندې نه زکات ورکړي شوتل خلک کوي زکات نه ورکوي غنم خلک کوي زکات نه ورکوي زما عزتمندو جوار خلک کوي زکات نه ورکوي چې زکات نه ورکوي بې موسمه بارانونه به راشي او کله چې په قوم کې په انسانیت کې په خلکو کې فحاشي عام شي بدفعلي عام شي الله به وبا راولي الله به وبا راولي او هغه وبا به داسې وي چې هغه به عام صورت وي عامو خلکو باندې به وي نن موږ تاسو زما عزتمندو یوازې دا نه ده چې یو سړی وایي چې مثال په طور باندې ما بدفعلي وکړله حدیث مبارک کې راځي سترګې هم زنا کوي د سترګو زنا دا نظر دی ټول پکې مبتلا یو ټول پکې مبتلا یو چې پردی لور خورسي کو د سپونوال د سره پورې دغه چې کوم دی ایکس رے کوو پورې پوه شو ایکس رے کوو ملام پکې مبتلا دی همیم پکې مبتلا دی داسې خلک هم شته دی پرې پوهېږي چې داسې ورته وګورې زه خو به ډېر ښه اخلم داسې خلک هم پکې شته اوس زما عزتمندو دې که مبتلا یو موږ د دې د وجې نه په موږ باندې وبا به عام دي او یاد ساتئ زما عزتمندو چې تر څو موږ او تاسو الله سره روغه نه کړي
الله باندې خپل ګناونه نه معاف کړي زما او ستانه دا سيزونه نه لري کیږي او د دینه سخت حالات براشي حدیث مبارک کې سورل سوکاله وړاندې نبی اسلام فرمایي ریح حمراء سخت هواګانې برازي زلزلې برازي زمکه کې دنه کېدل برازي شکلونه مسخ کېدل برازي د کانو باران کېدل برازي دا ټول ارڅ پاتې یاد ساتي چې کله مونږ الله سره روغ نه کړی دا ټول برازي دې د وجه نه سمای عزتمندو دو سيزونه د روح علاج دا به د الله سره په تعلق باندې کیږي د روح علاج دا به د الله سره په تعلق باندې کیږي الله رب العزت موږ او تاسو د خپل ځان سره تعلق پیدا کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن